دا هغو شاعرانو ته چې هغه بېهوده شعرونه لیکي یا د علما کرامو او د ملا نه نه کرارېږي، هغوی ته څو زرینې کرښې دي چې ملګرو واورې څو خبرې کوم، ملګرو واورې څو خبرې کوم، په ډېره مینه پر اثرې کوم، د بعضې شاعران یادوم، د بعضې لیکوالان یادوم چې کړي لیکل د علماو خلاف، نظم غزل د علماو خلاف، هره خبره کې عالم یادوي، هره کنځله کې عالم یادوي، په فحاشۍ کې دومره ګهره لاړ دي، بېحیایۍ کې دومره ګهره لاړ دي چې د ترسرو لپټه یادوي، چې د ترسرو لپټه یادوي، نن حیاداره پښتنه یادوي، چې د ترسرو لپټه یادوي، نن حیاداره پښتنه یادوي. او داسې شاعرانو ته پیغام لرمه، هم په زړه کې احترام لرمه، شاعره دې ته ادب وینن، شاعره دې ته ادب وینن، شاعره دې ته معذب وینن، او شاعره دې ته ښکلی باب وایې ته، شاعره دې ته انقلاب وایې ته. داسې شعرونو مخالفت به کوم، داسې شعرونو نه نفرت به کوم، او چې میملا پکې په بدو یاد شي، چې میملا پکې په بدو یاد شي، داسې شعرو باندې لعنت به کوم. داسې د مینې ډک اشعار ولیکه، داسې د مینې ډک اشعار ولیکه، دغه امت لرئ تیار ولیکه، چېرته اشعارو کې قرآن وستیا، چرته اشعارو کې قرآن وستیا، چرته اشعارو کې رحمان وستیا، چرته د ښکلي پیغمبر تعریف کړه، چرته یې ښکلي اصحابان وستیا. ملا وارث د پیغمبر یادېږي، چرته یې دغه وارثان وستیا. ملا د هر انسان فطرت تقاضا، ملا د مینې محبت تقاضا، ملا د دین د حفاظت تقاضا، ملا په ملک د شریعت تقاضا، ملا د صلح اخوت تقاضا، ملا د بال سیاست تقاضا، ملا د صلح اخوت تقاضا، ملا د بال سیاست تقاضا، او ملا میدان کې د قوت تقاضا. العارج رشته مې د ایمان او عقیدت د کله شلیږي، رشته مې د ایمان او عقیدت د کله شلیږي، دا قوم مې د ازل نه تر ابده د مولا دی. رشته مې د ایمان او عقیدت د کله شلیږي، دا قوم مې د ازل نه تر ابده د مولا دی. په غوږ کې د اذانه تر منځه د جنازې، پښتون خو د زیږون نه تر لحده د مولا دی. په غوږ کې د اذان نه تر منځه د جنازې، پښتون خو د زیږون نه تر لحده د مولا دی. او شاعره پرېږده، شاعره پرېږده غورځېدلې، شاعره پرېږده غورځېدلې لوپټه یاده کړه، د امریکې په جیل کې قید اپیه یاده کړه، چې عزت لکه لیلام خرڅېږي هغه بدبخته پښتنه یاده کړه. بیا چې اقصا د پکې هغه سرزمین هیر نه کړې، د انبیاو هغه ښکلی فلسطین هیر نه کړې، او د شام برما هغه ظلمونه یاد کړه، د کافرانو ستمونه یاد کړه. هغه کشمیر افغانستان وګوره، هغه کشمیر افغانستان وګوره، ټوله نړۍ کې مسلمان وګوره، چې د گجر مولی په شان قتلیږي، په وینو سور یې نن جهان وګوره، چې د گجر مولی په شان قتلیږي، په وینو سور یې نن جهان وګوره. کوم پرستینه په کلار شه د امت قیل شه، کوم پرستینه په کلار شه د امت قیل شه، د ورورولۍ د یوولۍ د محبت قیل شه، د حق نه ډکه شاعري کوتل، نور خدایان پرېږده بس د یو خدای بندګي کوتل. په لره درومه د خوشحال شاعره، په لره درومه د خوشحال شاعره، شاعر مشرق د اقبال شاعره. لږ د رحمان بابا تاریخ وګوره، د دغه ګران بابا تاریخ وګوره، چې شاعره ته بیا پر اختیا شاعر یې، شاعره ته بیا پر اختیا شاعر یې، شاعره ته بیا خامخا شاعر یې. شاعره دې ته انقلاب وایي بیا، شاعره دې ته ښکلی باب وایي بیا. شاعره بیا دې احترام کومه، شاعره بیا دې احترام کومه، په دولسي درته سلام کومه، په دولسي درته سلام کومه.